السلام علیکم ملګرو. دا تاسو ته ښکاري دا ماشوم دا زما خوريه دی او ډېر زیات بیمار دی. پېښور کې اډمټ دی. د ټولو علماو طلباو نه مې دا ګزارش دی او ټولو علماو طلباو ته دا درخواست کومه چې خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ. دا زما خوريه دی او د واورو په دې ورځو کې د دویم چت نه راولېدلی و، په دې سر باندې لګېدلی و او په دې سر کې وینه جام شوې، هغې اپریشن مونږ وکړو او اوس هم پېښور کې اډمټ دی. نو چې څونه طلبه علما دي زما سره په دې پیج کې، نو ټولو ته درخواست کومه چې زما دې خورۍ ته خصوصي دعا کوئ چې رب العالمین وله صحت ورکړي. مور او پلار یې خفه دي، ډېر زیات پریشانه دي، په کور کې هم ډېره پریشاني ده. نو ټولو ملګرو علما او طلبه او عوام څونه ملګري دي زموږ سره، ټولو ته درخواست کومه چې زما د خورې خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ چې رب العالمین ورته صحت کامله عاجله ورکړي او د مور پلار زړی رب العالمین خوشحاله کړي، ځکه ډېر زیات وکړېده او ډېر زیات ودردېده او ډېرې زیاتې پیسې ترې ولګېدې. نو رب العالمین دې ټولو ته شفای کامله عاجله ورکړي چې څونه مسلمانان په ملک پاکستان کې دي، که بهر دي، که هر ځای کې دي، خو چې څومره زمونږ مسلمانان وروڼه دي او بیماران دي، په کور کې بیماری دي، رب العالمین دې ټولو له شفا ورکړي. خپل کور د منګي اوبه دې وله رب العالمین دارو کړي، د خپلې خولې لاړې دې رب العالمین ورته دارو کړي. ټولو مسلمانانو له دې رب العالمین شفا ورکړي چې څونه په هسپتالونو کې دي، که چېرته دي، رب العالمین دې شفا ورکړي. که په سعودي عرب کې زمونږ مسافر وروڼه دي او هغو بیماران دي یا څه تکلیف کې دي، نو رب العالمین دې د هغو بیماری هم ختمې کړي، رب العالمین دې د هغو مشکلات هم ختم کړي، نو تمامو مسلمانانو مشکلات دې رب العالمین ختم کړي. نو زما دغه یو ورکوټی ریکویسټ و د ټولو عوامو نه، د ټولو طلباو علماو نه چې زما د خورۍ دی او خصوصي دعا ورته کوئ، ځکه دا یو د پلار یو خدمتګاره زوی او خدمت به یې ډېر کاو. نو اوس د پلار داسې زوی چې هغه د پلار تابعدار وي، خدمتګار وي، نو د مور پلار ملا پې ماتېږي. پې ډېر زیات خلک خفه دي. نو ټولو ملګرو ته وایم چې خصوصي دعا کې یاد ساتئ او زموږ چې څونه ملګري غږ اوري، د چا څه قسم پریشانۍ، څه قسم مشکلات دي، څه قسم مشکلاتو کې راګیري، بیمارو کې راګیري، رب العالمین دې د هغو مشکلات، د هغو پریشانۍ دا ختمې کړي. او څونه مسلمانان جیلونو کې دي، رب العالمین دې رهایي نصیب کړي، رب العالمین دې ښه په خیر خیریت سره کور ته راولي. چې څونه وروڼه مسافر دي، رب العالمین دې روزګارونه ورکړي، رب العالمین دې خوشحالۍ نصیب کړي او رب العالمین دې ډکې منګولې خپل کور ته واپس راولي.